بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله ورسوله. معزز سامعین کرامو، گرامر عربی درس جاری دی او زمونگا علم الصرف یو اهم علم تعلیم جاری دی. ټول مرګري نوجوانان په دې فن کې دلچسپي اخلي او ډیر په آسان انداز سره ز تاسو سره ذکر کوم. ډیر د سلیس انداز نه ځکه کار اخلما چې داسې مرګري دي چې هغه بالکل د عربي ګرامر نه ناواقف دي، نو هغه د علمي په لهجې باندې نه پوهیږي. ځکه کوشش زما دی چې آسان نه آسان طریقه ز اپناو کوم چې زما هر مرګری په دې درس پوه شي. علم الصرف کې معزز ناظرینو سامعینو، د کلمې تقسیمات مونږ کړیو. کلمې 3 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، 12 اقسام. دا هم ضروری خبره نوٹ کړئ ځان سره چې څومره درس بیانېږي هغه نوٹ کوئ، هغه یادوئ. دا سوچ مه کوئ چې زه په دې ځای تفصیل نه پوهېږم، په دې تفصیل نه پوهېږم. دا تفصیل تاسو د پار روان دی ورځ تر ورځه. او که تفصیل صرف په تمه یو زوړ سبق نه یادوي نو تفصیل باندې به هم نه پوهیږئ. نو چې کم درس بیانېږي هغه ځان سره ریکارډ ساتئ، هغه یادوئ. نن راځئ یو اهم درس بل وایو. 3 اقسام خو مونږ ویلو، اسم فعل حرف تعریفونه سره د مثالونو. 6 اقسام طرف ترازو. کلمې 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فيه، رباعی مجرد، رباعی مزید فيه، خماسی مجرد، خماسی مزید فيه. خودی نوړاندې د 6 اقسام نوړاندې یو بل درس ضروری دی واورئ. هغه دا چې کله مونږه د عربي یو کلمې وزن وباسو نو هغې د پاره مونږ سره د وزن د پاره مونږه ثلاثي کې میزان چې کم جوړ کړی دی، ترازو او تله چې ثلاثي مجرد مونږ تلو، هغه په فعله وزن باندې، فعله، فا عین لام فعله. رباعی چې دی مونږه هغه په فعلله وزن باندې تلو، فا عین دو لام فعلله. او خماسی مونږه په فعللن، فعللن فا عین 3 لامونه خماسی. نو حروف چې کله مونږه وزن معلومو نو مونږ سره د حروف 2 قسمونه مخې له راځي. یو ته حروف اصلیه وی، یو ته حروف زائده وی. حروف اصلیه په کلمې کې کم حروف توي؟ هغه حروف توي چې وزن وستلو وخت کې د فا عین لام کلمه په مقابله چې کم حروف راځي هغه ته حروف اصلیه وي. لکه مثال مونږ وایو سامع، سامع په وزن د فاعله. اوس فا عین لام په مقابله کې سین میم عین دی، دا سین میم عین چې دی دا حروف اصلیه دي، ځکه د فا عین لام کلمې په مقابله کې رال. او حروف زائده چاته وي؟ هغه حروف ته وي چې د وزن وستلو وخت کې فا عین لام کلمې په مقابله کې نه وي، هغه ته حروف زائده وي. لکه مثال ګورئ په قران کې افلح راغلی دی کنه، قد افلح. نو افلح اوس مونږ وزن وباسو، افلح دی په وزن د افعل، افلح افعل. ځکه ما طویل فا عین لام مونږه ورته میزان مقرر کړی دی، افعلح افعل. نو فا عین لام کلمې مقابله کې فا لام حا دی، نو دا حروف اصلیه شو. او حمزه د حمزې په مقابله کې راله، هغه زائد شو. نو دا حروف 2 قسمونه شو، حروف اصلیه او حروف زائده. مخکې درس ته انتظار وکړئ، ان شاء الله مزید به پوه شئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب. تونکو کلمې 6 اقسام. نوړاندې ما درته درس کې ویل چې کلمې 6 اقسام نوړاندې با مونږ کله چې د یو عربي د کلمې وزن وباسو نو هغې د پاره ثلاثي د پاره چې کم میزان مقرر دی هغه ترازو او تله چې دی هغه فعله دی. په فعله باندې به مونږ د ثلاثي کلمې وزن معلومو، د رباعي وزن به مونږ په فعلله معلومو، دا میزان دی فا عین 2 لام.
او دا خماسی با پا فا عین 3 لام فعلللن پدری لامونو با فا عین فعلللن. نو اوس راځي کله چې مونږ یو کلمې وزن وباسو مونږ سره به 2 قسمه حروف مخې له راځي. عربي کلمې وزن وباسو 2 حروف په مونږ مخې له راځي، حروف اصلیه او حروف زائده. نو گویا کې حروف په 2 قسمه شو، حروف اصلیه او حروف زائده. حروف اصلیه چاته وایي؟ هغه حروف ته وایي چې وزن وستلو وخت کې فا عین لام کلمې مقابله کې وي، په مقابله کې وي. دې ته حروف اصلیه وایي. لکه مثال ما درکو سمعا چې دا وزن دی فاعله. اوس فا په مقابله کې سین، عین په مقابله کې میم، لام کلمه مقابله کې عین، نو سین میم عین حروف اصلیه دي ځکه فا عین لام کلمه په مقابله کې راغلل. حروف زائده چاته وایي؟ هغه حروف ته وایي چې د وزن وستلو وخت کې د فا عین لام کلمه مقابله کې نه وي. نوی لکه مثال ګورئ قرآن کې راغلی دی کنه افلح. افلح نو افلح د څه په وزن دی؟ مونږ سره وزن څه دی؟ افعل. افلح څه وزن دی؟ افعل. اوس د فا کلمې مقابله کې فا راغلی ده، عین کلمې مقابله کې لام راغلی دی، لام کلمې مقابله کې حا راغلی ده. نو فا لام حا چې دی حروف اصلیه دي، مونږ سره بس شي فا لام حا حروف اصلیه، او حمزه د حمزه په مقابله کې راغلی ده، حمزه زائده دی. نو دا د حروف اصلیه او زائده او تقسیم شو. دا ځان سره نوٹ کړئ، مرګرو سره شیر کړئ او مخکې درس ته انتظار وکړئ، نور به ان شاء الله پوهیږئ. زمونږ دا درس چې دی مخکې دوستانو ته شیر کوئ. چا سره چې څومره دوستان ایډ وي هغې ته په یوټیوب ذریعے سره، په فیسبوک ذریعے سره، واتساپ ذریعے سره، خصوص بالخصوص دا کم لینک چې زمونږ تاسو ته درځي د یوټیوب هغه لینک شیر کوئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.